یو کرسی دا که په أعوذ بالله دې من سر کې الشيطان ضمانت کاری ها الرجيم تیاره 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 بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. غير محترم او عزتمند مسلمانانو ورونو او ډیرو محترمو خویندو میندو، د نن ورځې درس په کتاب کې په 12مه صفحه باندې دی او د درس موضوع ده اصلاح معاشره میں خواتین کا کردار. د معاشري په اصلاح کې او د معاشري په نیک جوړېدلو کې د زنانو کردار څه دی؟ زنانو ته نیم امت ویلې شوی دی، اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې قیامت ته نږدې به د سړو نه زنانه به سیوا شي او دومره به زنانه سیوا شي چې د 50 زنانو به یو سرپرست نارینه پاتې شي. نو دغه حدیث مطلب دا دی چې قیامت ته نږدې به زنانه نور هم سیوا شي
په تیر کال باندې چې زمونږ په دې ملک کې سروې شوي نو په هغه سروې کې په پاکستان کې 48% زنانه دي او 52% نارینه دي. نو 48% او 52% معمولی فرق دی، یعنی نیم زنانه دي او نیم سړي دي. نو زمونږ په دې ملک کې خدا زنانه نیم امت دی او د زنانو طرف ته توجه په حیثیت مسلمان زمونږ هغه شانه نشته چې کومه پکار ده. زمونږ د زنانو په باره کې دا تصور دی چې بس دا به صرف پخلی کوي، جامې به اینځي، بچي به سنبالوي. دغه هم په فرایضو د زنانو کې دا وروسته به راشي. خو لکه څنګه چې دین ته نارینه محتاجه دی، نو دقه شانه دین ته زنانه هم محتاجه ده. د قرآن او د حدیث احکام لکه څنګه چې نارینه ته متوجي دي، نو دغه شانه د قرآن او د حدیث احکام زنانو ته متوجي. اگر چې په ځینو احکامو کې الله د زنانو سره نرمي کوي، ډېر بوجونه کې نه دی اچولي. خو مونځ لکه څنګه چې په نارینه فرض دی، په زنانه هم فرض دی. په نارینه ورسره جمع واجب ده چې په جمعات کې بعد د جمع سره مونځ کې په غیر د عذر نه جمع نه پرېږدي. او د زنانو دپاره الله دا سهولت راوستی دی چې زنانه که په کور کې مونځ وکړي د جومات د مونځ نه وله دغه مونځ بهتر دی. که جومات ته ولاړه شي، نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. د الله تعالی دا بندګانې زنانه دا د جوماتونو نه مه بندوئ. د یوې زنانه شوق چې زه دې مونځ په جومات کې به جمع وکړم، نو مسلمانانو له ول انتظام پکار دی چې زنانه هم جومات ته راشي. دا زمونږ زنانه چې عمرې له لاړې شي او حج له لاړې شي، نو ولې په دې مسجد حرام کې ول د زنانو انتظام نه دی شوی؟ په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د زنانو دپاره ځان له دروازې دي او ځان له ځایونه دي. او په دې ټولو عربو کې چې ګرځي، نو په هر جومات کې به د زنانو دپاره مخصوص ځای. دا ولې؟ که الله رسول وایي که یو زنانه جومات ته مانځله راځي او شوق کوي، نو بندوي هم نه، خو کور ولې د جومات نه بهتر دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کور ولا د جومات نه ولې بهتر دی. او د کور په ګوټ کې چې د کوټې په ګوټ کې مونځ کوي، نو پیغمبر علیه السلام وایي هغه ولې د بار برنډې او د صحن نه بهتر دی. د زنانه لپاره د جمع وجوب نشته او د نارینه لپاره جمع واجب. دغه رنګې د جمعې مونځ په نارینه باندې نشته او د زنانه د نارینه لپاره د جمعې مونځ دی. جهاد په نارینه باندې فرض دی او په زنانه باندې جهاد فرض نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته ویلي دي چې ستاسو جهاد په عمره او په حج کې دی. د دې وجه نه نارینه چې عمره وکړي یو شان اجر دی، او زنانه چې عمره وکړي نو د عمرې اجر هم ورته میلاویږي او د جهاد اجر هم ورته میلاویږي. البته د مجاهدینو سره جهاد نتلی شي، پخلی به ونه کوي، د بیمارانو خدمت کولی شي، اوبه له راوړی شي،
لکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره به زنانا مختلفو غذاګانو لتلی او دا خدمتونه به کول لکه څنګه چې نارینه مکلف دی نو دغه شان زنانه مکلفه ده او په دې قبر کې سوال او جواب لکه څنګه چې د نارینه سره کیږي نو دغه شان سوال او جواب د زنانه سره کیږي چې وای رب دې سوکو دین دې سو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تسوي او د پولیس اراد سره لکه څنګه چې د نارینهو نه سوال کیږي چې عن عمره فيما افناه بنده عمر به درکړي او په څه کې دې تیر کړ نو دا سوال به د زنانو نه کیږي وعن شبابه فيما ابلاه ځواني درکړي او بنده په څه کې دې زړه کړه نو دا سوال د نارینهو د زنانو نه یو شان کیږي وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه مال می درکړې او څنګه ګټلې او په کوم ځای کې لګولې او وعن علمه ماذا عمل عليه علم می درکړې او عمل دې پسونه کړو د قرآن او د حدیث علم د قرآن او د حدیث هدایات آداب اخلاق از د کول لکه څنګه چې په نارینه باندې فرض دي نو دغه شانه په زنانه باندې فرض اوس والله رحم کړی دی بلکې دا سلسله جاری پاتې شوه زمونږ داسې ګرځو په دې ټول ملک کې نو په یوه علاقه کې به د نارینهو مدرسه نه یو د زنانهو مدرسه کلي په کلي باندې جوړه ده او شوق او مینه د نارینهو نه د زنانهو د علم سره هم ډېره ده زمونږ لسم کال دی په دې خپله مدرسه کې د زنانهو شعبه سیوا کړه او د دې هلکانو د مدرسې به کېږي 40 سال نه به هم سیوا کېږي 46 سال یې وشو او د زنانهو په مدرسه کې اکثریت د علاقې د خلکو دی یعنې د کلي کلي نه جنکۍ راځي ورته سبق وایي او د نارینه په مدرسه کې به چېرته په ټولو طالبانو کې یا یو یا دوه یا درې طالبان مقاولین او ټول د دین او د سواتو د باجول نو د زنانهو شوق د دین سره الحمدلله ډېر دی او دا یوازې دلته نه دی په دې ټول ملک او صوبه کې وګرځانو زنانه د دین سره شوق ډېر کوي علماو له دا پکار دي چې شوق د دین سره ډېر دی نو مواقعو ته فراهم کول غواړي نارینه د جمعې تقریر واوري نارینه چې دی هغه په جنازو کې تقریرونه واوري نارینه د علماو خواله لاړ شي زنانه په کور کې دننه ناست د هر قسمه تقریر نه محروم دي د تبلیغي جماعت والو زنانو جماعتونه وباسي زمونږ دا خلک پسې پروپیګنډ کوي که نه کوي د ښځو تبلیغ پکې لا چا راوستی ته وګورې اوس یې ښځې ویستې بار حال دا دی چې د زنانو تعلیم د قرآن نه ثابت دی نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته الله په قرآن کې وایي واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه د واذکرنا مفسرینو دوه معناګانې کړي یوه معنا یې دا کړي چې د پیغمبر بیبیانو ستاسو په کورونو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم دین بیان کې او عام خلک ته نه خبر نو دا خبرې به ځان سره پټې نه ساتئ د دین دا خبرې به تاسو بار بیانوئ او علما د دې نه خبر دي چې د نارینهو صحابو به په ډېرو مسلو کې اختلاف راغی چې دا کار به پیغمبر کړی که نه دی کړی
نو فیصله به د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو کوله. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پسې به څوک ولیږل چې زمونږ په دې مسله کې اختلاف دی، په دې باره کې ستا رایه څه ده؟ نو هغې چې به ورله رایه ورکړه پکې به عمل وکړو. واذکرنا الله د پیغمبر بیبیانو ته ویلي تبلیغ وکړئ، بیان وکړئ خلکو ته هغه خبرې چې ستاسو په کورونو کې لوستلی کېږي، او په پرده کې په حجاب کې چې د الله د طرف نه کوم حکم د حجاب دی او د پردې دی نو هغه په ځان لازمه ده. نور دین زده کول په نارینه او زنانو باندې یو شان لازم دی. بیا په زنانه والله دونه مهربانه دی چې عقیدې برابري، ځکه چې د زنانو د عقیدو ګډوډ ډېر زیات دي. په بدن به دردونه رابشي، په ما باندې چا څه کړي دي. په کلي کې یوه زنانه وه یخورې په هغه پلاني ځای کې یو بزرګ پیدا شوی نیک سړی او پټ تعویضونه راوباسي. نو د دې ځینې د خاوند نه هم تپوس نه کوي، په سبانه باندې بورقالي او هغې نیک سړي د ځان رسوي. اوله په ما باندې څه چل شوی، ما کتاب وګوره. د الله نه ما سوا د غیب و علم د هېچا څه نشته. کتابونه کتل هسې ګپ دی، پټې خبرې معلومول هسې ګپ دی. دم شته دی د قرآن او د حدیث په رڼا کې کوه، خو دا وهمونه لرې کول پکار دي. معمولي اختلافات به په خاندان کې او په دې زنانه باندې به څه بیماري راشي، نه دا راباندې به پلانې څه چل وکړو. ما ته پته ده هغه په یو ملا پسې هم تلې وه. نو زنانه چې عقیدې برابري او دا توهمات او دا شرکیات پکې نه وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 15 وخته لمونځ کوي او د خاوند خبره مني. د جنت 8 دروازې دي چې دا زنانه په کومه دروازه جنت ته ځي د الله له طرف نه ورته اجازت دی چې د خاوند اطاعت کوي او 15 وخته د لمانځه پابند دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بوي وید نارینه په نسبت با زنانا جنت ته کلیږي او جهنم ته زنانا ډیریږي او نارینه بلک کلیږي. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رایا د حدیث نه معلومه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په معراج کې ما جهنم ولیدو، نو فإذا أكثر أهلها النساء زنانه پکې ما ډېرې ولیدې، نارینه پکې کم وو، زنانه پکې ډېرې. نو په وړي صحابیاتو زنانو سوال وکړ، ویل د الله رسوله په دې زنانو کې چل څه دی؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د خاوند ناشکري کوي. یکفرن العشیره دا د خاوند نافرمانه ده. ویکفرن الاحسان او دیم جهنم ته ځکه ډېرې تللي دي چې دا د چا د خو شکر نه ادا کوي، د احسان فراموشه ده. او په زنانارینو کې احسان فراموشي. و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو احسنت احداهن الدهر، که چېرته ته ټول عمر د یوې ښځې څخه وکړي خو ثم رأت شیئا منک بیا یې د نه څه لږ بدي ولیده، نو ستا دغه ټول عمر احسان به یې څه پسې نه وکړي او ویل به چې ما رأیتو خیرا منک قط، ما ستا راډو خیر لیدلی نه. ټول عمر به له خاوند کور ته خشاک راوړي، او که یو ورځ دوه خشاک نه وو، په دې سپېره کور کې ما څه ولیده. ټول عمر به له خاوند غوړي، وریجې، ټماټر، پیاز هر څه راوړي، او که معمولي لاندې باندې راغی په دې سپېره کور کې ما څه ولیده. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل
چې د خاوند ناشکري کوئ ځکه به جهنم ته ډېر ځئ او دویم د پکې شکر نشته احسان فراموش یې ځکه به جهنم ته ډېر ځئ او یې صدقې ورکوي په صدقو باندې به تاسو د جهنم د اور نه بچ شئ د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا رایا چې کله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ واورېدا نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ته غلط استنباط کړې دې حدیث زړه یې مچ زنانه په دې امت جنت ته ډېرېږي او نارینه به کم ځي وی دې په کوم بنیاد باندې وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدلی دي چې یو جنتی لبا الله تعالی په جنت کې دو اویه بي بیانې وي یو جنتی لبا الله په جنت کې دو اویه خزه ورګي نو اویه خزه به حور نه ا دنیا ته نه راغلي هغه په جنت کې تیار شي او دا دو خزه چې دین دا په دنیا د خزونو ته په نکاح ورکړي شي بلا خزه به خاوند مړی دي او د چا به خاوند سره نه لګي ته بیا عقد د مر په وجه ختم دي او چې د کومې خزه د خاوند مینه یې الله په قران کې وایي چې هغه یو ځای کوي والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم او په سورۃ یاسین کې وی دیونه به مو سره ځای کوي نو دوه خزي بولا الله تعالی د دنیا د خزونه ورکی او دا اویا خزي بولا الله تعالی د حورونه ورکی بیا په اخر زمانه کې خزي نور ډیریږي نو یو جنتی د دنیا د خزونه به دوه خزي ملاوي شي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې جنت کې وسړي دي کې خزي وړي او چې مثال کې یو عرب نارینه لاړ نو په کار دار چې دوه عرب خزي لاړ شي کنه نو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ استدلال مضبوطو او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ استدلال محدثین وی کمزور زکو چې په اړه د ورګي زنانه لري همیشه پیغمبر نه دی یادی کړی دویم دا چې د کثرت نه کثرت اضافي نه ده مراد کثرت حقيقي مراد ده یعنی خزم په ډېر زیاتې وي سړی خو ډېر دی جهنم کې او خزم په ډېر زیاتې وي او خزم چې جهنم ته تللی دي نو د کفر بالله د وجه نه نه دي د ناشکرۍ د وجه نه دي او خزم چې جهنم ته ډېر زین نو د دې وجه نه زی چې د خاوند نافرمانه نو خزا په لږ عمل باندې هم جنت ته ځي او الله ورسره لکه څنګه چې په دنیا کې نرمي کړي نو په آخرت کې مو سره الله تعالی ډېر زیاته نرمي کوي زنانه چې کله د خاوند سره ملګري شي نو د هغې ځان له پرایز شي او چې کله ول الله تعالی بچي ورکړي او د مور لقب ورته میلاو شي نو د هغې به ځان له پرایز د نیکی بیبي پرایز دادي چې د خاوند تابعداري وکړي چې تر څو پورې ورته خاوند د الله او د الله د رسول په مخالفت حکم نه کړي نو د خاوند خبره منل په زنانه باندې لازم دی چې وینه به د کور نه بعد نه بځي د پلانینګ باندې نه بځي لاره وکور ته نه پریږي نه پریږي چې په کومه خبره کې د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت نه نو په خزه باندې لازم دي چې د خاوند حکم دی ومني دویم نمبر کې د یو سړي لپاره د تسلی یو بنیاد دی د چا په یو کلی کې دوست تسلی سړی د چا استاد د تسلی پکار دا چې نیک خزا د خاوند د تسلی ذریعہ وګرځي په نبی صلی الله علیه وسلم چې ولنی وحی رااله
او پیغمبر علیہ السلام دومره غبرا وو چې راغی لقد خشیت علی نفسی د ځان باندې ویریدم نو پیغمبر علیہ السلام له ولنۍ تسلی چا ورکړی و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورکړی و او ته وی بالکل یې راونه کی ته دومره خسړې رشتہ داری پالي ته دومره خسړې د غریبانو امدادونه کی ته دومره خسړې چې د میلمنو خدمت کې او ته دومره خسړې چې بچا باندې حادثه راشي ته سره فوري امداد کې ودرېږي اوسه دوی کلا لا یخزیک الله ابدا دس سړی الله چرته نه رسوا کوي یا الله بخیر چې کله او ته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا تسلی ورکړه بخاری شریف کې حدیث دی نو د دې سره ورته وی چې زبر دې تر زوی لم بوزم ورقه ابن نوفل ډیرو خیر سره د سلو کالو عمر اوخته د سترګو د پوستکي په کته باندې سترګو باندې پراته نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی ستاسو دی وراره باندې څه چل شوی لګه تسلی ورکړه وی څه چل باندې شوی پیغمبر علیہ السلام وته په غار حرا کې ناسو یو کس راغی دغه کې کله کونیو او راته وی چې اقرا وی ما وی زه حسن شو مسته وی پریر خورم بیرانه زور راکو وی بیراته وی چې اقرا وی ما وی چې مال خو لستند راځي وی په درېمه پیره باندې ونیولم زور راکو پریر خورم بیراته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ورقه ابن نوفل ورتوي ته پیغمبري او اذا تا د څوک راغلی دا موسی عليه السلام ته راته نو خبر تورات عالم پته او ولګي دلا چې الله خیره پیغمبر را لېږي هغه د محمد صلی الله علیه وسلم او وی چې زب ژوندې نیم پتا به تکلیفونه راځي او کاش چې زو ژوندې وې او دا د مکی ولته د مکی له شړیو مستقل امداد کړي نبی صلی الله علیه وسلم ویل امام رسول د مکی له شړی ورقه ابن نوفل دوی بالکل پتا شړی ته چې د کوم دین علم بردار او د الله کوم پیغام دی خلکو ته بیان دی نه مري دا به خامخا د مکی له شړی نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د غمزده خاون سره څومره تسلی خبرې وکړي نیک خزه دی ته وي چې په خاون باندې مشکلات راشي د غربت مشکلات راځي نور حالات راځي سعودي کې ویزا ختم شو کور ته راغی دوبۍ کې ویزا ختم شو کور ته راغی نوکري ختم شو کاروبار حادثه تراله نو دا به خاول له تسلی ورکړي چې ډول پروا مکو دا د الله د طرف نه یو صبر وکړو ام سلیم رضی الله تعالی عنها بچي مرشو خاول بارو معشوم بیمارو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ډیر بارو ته چې واپس راغی معشوم سفر نه نو پدق شپه باندې زوی مرش ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ام سلیم ته وی معشوم څنګه دی وی سکانه اوس خلک خوشوي دي توریه وکړه اقرار شوی دی لږ او حال دار چې هغه پات شوی خو ایسته بستر کې سنبال کو او دې د سفر نه راغلی دی نو دا یو شپه په غم باندې نه بدلو انسان نتیږي به دی وش پکې نو چې کله خپل تسلی وکړه نو به یو ته وی چې هغه بچی دی مو پات شوی د دې وجه علماء وی چې د نیک خزي سیرت دا دی او د نیک خزي اخلاق بدایي
چې دا به د خپل خاوند خبره مني، خپل خاوند له به تسلیم ورکوي او د خپل خاوند سره به محبت هم کوي او د خاوند دپاره هم دا فرض دي چې د ښځې سره به په ډېرو امورو کې مشوره هم کوي. زمونږ په دې پښتنو کې چې د ښځې نه به پخوا چا تپوس کوم دله به یې ورته وي، وایي ګورې د ښځې سره مشوره کوي. د ښځې سره نبي صلی الله علیه وسلم مشورې کړي دي. نو د خپل کور بچ ساتل، د ښځې سره به مشوره کوي، د پلاري سره رشته وکړم که ویې نه کړم، زوی له رشته کې، لور له رشته کې، نو ښځه بیخي لډې ته کوم د هغوی په مشوره باندې وچلېږم. خو چې په کومو خبرو کې د ښځې سره مشوره پکاري، د ښځې سره مشوره سنت طریقه ده. درېم نمبر کې چې کله ښځه مور شي، یو کور ته واده شو، الله وله بچي ورکړه، د هغې فرایض بیا نور هم سوا کېږي. د بچو تربیت دا په ښځه لازم دی، په نارینه باندې لازم دی او په ښځه لازم دی، خو د تربیت په بچو کې د ښځې دخل ډېر دی، د نارینه دخل کم دی. څلېرویشت ګنټې په کور کې موري او نارینه خو اکثر نوکري ډیوټۍ ته ځي، مازدیګر کور ته راشي، یا سعودي او دوبۍ کې خوار مزدوري کوي، 2 کاله پس کور ته راشي. د بچو سره او د ماشومانو سره زیات میل میلاب دا د موري. نو د مور په فرایضو کې ده چې دا به د خپل بچي تربیت صفا به ساتي، ځکه چې سخاوالی د الله نه دی خوښ، سخاوالی د رسول الله نه دی خوښ. نو خپل بچي پاک ساتل دا د مور په فرایضو کې ده. ټیم په ټیم باندې د بچو دپاره د روټۍ انتظام کول چې هغه د ضروري څیزونه ونه خوري او د پیدو د څیزونو نه دا بچی محرومه پاتې نشي، ګلې دماغ به هم خراب وي. پی به مو له ټیم په ټیم ورکوي، چې کله روټۍ شروع کړي روټۍ به مو له ټیم په ټیم ورکوي. حتی چې مور به دا انتظام کوي چې بچي به بېخوابۍ ته هم نه پرېږدي. هغه ماشومان دي، ټي وي ته ټوله شپه ناستي، سهار به وختي پاڅي سکول ته ځي. د دې ماشومانو بیا مستقبل تباه شي. نو چې صحیح موري هغه بچو ته ماسخوتن وویل زر زر وده شئ نه، نو په ټیم باندې وده کول، جامې ورکول، بدن یې صفا ساتل، خوراک له ورکول، دا تربیت دی د بچي. د دې بدني تربیت نه وروستو په مور باندې د بچي روحاني تربیت هم لازم دی. مونږ دې کړی دی که نه دی کړی، سلام دې وکړو که دې ونه کړو، د مشر سره د ادب معامله وکړه که دې ونه کړه، د قرآن تلاوت دې وکړو که دې ونه کړو، قاري صاحب له او مولوي صاحب له سبق له تلی که نه تلی، چېرته د دروازې نه بار خو د ورانو ماشومانو سره ګرځې را ګرځې نه. په دې ټولو خبرو کې به مور د خپل بچي مکمله نگراني کوي. او که تاسو د اسلامي تاریخ وګورئ، نو دې دنیا ته چې غټ غټ عالمان راغلي، نو د اکثرو پلرونه مړه دي او تربیت یې میندو کړی. لکه د امام بخاري رحمه الله پلار مړ دی، تربیت یې مور کړی. ابن الجوزی رحمه الله پلار نه دی لیدلی، د ابن الجوزی رحمه الله ټول تربیت مور کړی او داسې تربیت یې وله کړی چې د جمعې د ورځې نه علاوه بې بار پرېښودم نه. نو الله تعالی دې دونه لوی عالم جوړ کړو چې د علما وایي د ابن جوزی کتابونه د 200 کتابونه نه اوښتي دي. د شیخ عبدالقادر جیلانی پلار نه دی لیدلی، کوم چې په لوی ځوان باندې مشهور دی، لوی عالم و. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تربیت مور کړی دی.
نو د اکثر علماو چې د دنیا ته کارنامې ښودلي دي د هغې تربیت پلار نه دی کړی د هغې تربیت مور کړی نو په مور باندې په پلار هم لازم دی تربیت د بچو او په مور باندې فرائض لږ ډېر دي خاوند ته الله وایي ته ګټه ښځه به جامې ګټه نه کوي هغه به ستا په جامو باندې ګزاره کوي ته ګټه کوه ښځه باندې ځان له کسب خوراک نشته هغه به ستا خوراک کوي ته ګټه کوه ښځه باندې د کور کرایه نشته ته به کرایه ورکوې نو د ښځې علاج د ښځې کپړې د ښځې خوراک د ښځې سکونت دا ټول په خاوند لازم دی او ښځې ته الله وایي وقرن فی بیوتکن په کورونو کې دننه اوسېږئ د خپلو بچو تربیت وکړئ دویم نمبر کې نیکه ښځه دې ته وایي چې هغه به کفایت شعار وي یعنی د خوراک او د استعمال په دې څیزونو کې به احتیاط کوي اسراف به نه کوي سیالي به نه کوي او دا د دې وجې نه دا چې په زنانو کې فطرتاً د دې شي شوق ډېر دی یو واده له به په یو جوړه کې لاړه شي نو چې میاشت پس بل واده یې نو دا خو زه هغه بل واده کې مې دا جوړه اغوستې اوس یې نه شم اغوستی ما له بله وکړه هفته پس به بل واده یې نه دا ښځې په ما پسې خاندي ما له اوس بله جوړه نو اسراف دی او اسراف دی اسراف دی او اسراف دی او قرآن کې الله وایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا څوک چې ډېر اسراف کوي دا د شیطان په لار رواني دا د شیطان ورونه دي نو کفایت شعاري دې ته وایي چې زنانه به ګزاره کوي په جامو کې زنانه به ګزاره کوي په پیزار کې زنانه به ګزاره کوي په خوراک څښاک کې چې څومره ستر د عورت راځي بس دونه ګزاره دي وکړي او زه د عبرت دپاره په هر فهم قرآن کلاس کې د یوې زنانه ذکر کومه چې د هغې کتاب باکته دی او تاسو ته ویمه نمبر به دغه خاوند درکړمه هغه کتاب یې راوغواړئ یوه زنانه ده په د لاهور وکاړه کې او ډېره نیکه زنانه وه بیا اکسیډنټ کې سته شهید هم شوه اوس مړه ده هغې خاوند په دې خپله ښځه باندې وروستو کتاب لیکلی نو تاسو ووایئ چې یاره خاوند په ښځه کتاب ولیکي نه به صحیح هغه دومره د عبرت کتاب دی چې په دې کورونو کې لکه د تبلیغي نصاب او د بهشت زیور په شان هغې ښځو ته ووایي یو دوه درې خبرې ته پکې کومه زمونږ چې ورونه ډېر د یو پلار او د یو مور نه پیدا وي نو څونه خواږی او حقیقت دا دی چې د ورور په شان رشته په دنیا کې نشته ورور او خور چې که نه دا د ټولو د قریبه رشته ده دا بچی هم دونه نه دی لکه بچی سړي ته ډېر محبوبي خو ورور چې دی دا د بچي نه هم مخکې دی خو چې د پردی کور زنانه را واده شي نو ورور د ورور نه ایسته جدا کوي که نه جدا کوي دا یو ورور ګټه ډېره کوي او دا بل کمه کوي نو ښځه ورته لانجه جوړوي که نه جوړوي وایي ځان دې تباه کړي جدا شه چې لږ ښې ورځې خاوندان شو دا خو ته ګټې او دا ټول یې سټي هغه ډاکټر وایي چې زما دا ښځه سرجنه ډاکټره وه پیسې به یې ډېرې زیاتې ګټلې موږ به پې ځمکې اخیستې یو ځای کې لس جریبه ځمکه واله بل ځای کې شل جریبه ځمکه واله نو موږ څلور وروڼه انتقال مو په څلور وروڼو پسې کوو و یو ځای کې شل جریبه ځمکه واخیسته زما دا وروڼه راله او ما ته یې ووي چې یاره ټوله ګټه وټه خو د ډاکټرې ده لہذا منگا صلاح وکړه چې دا شل جریبه ځمکه به د ډاکټره پسې انتقال کوو موږ یې ځان پسې نه انتقال کوو په مستقبل کې به د دې بچو ته پاتې شي
هغه ډاکټر وایي زه هم خوشحاله شوم چې ځینې ورونو ما ته اپر وکړو دا 100 جریبه ځمکه خو به زما د بچو شي. وایي ما دې ډاکټر یې ته ووایي چې زما دا ورونه وایي چې دغه 20 جریبه ځمکه ته په ځان پسې انتقال کړه، په ورونو پسې مه انتقال کوه. وایي دومره خفه شوه. وی چې زه تا ته حیران یم چې دا خبره ستا په خوله باندې څنګه راله چې ما ته دې وکړه. بلکل به دا 100 جریبه ځمکه په 4 ونو پسې خېږي او زما د بچو رب شته دی، زه د خپلو بچو لپاره دا انتظامونه نه کوم. زما ښایسته کور پکار دی، زما ستا ورور خوشحاله پکار دی، زما ستا ورندار خوشحاله پکار ده. نو وایي هغه 100 جریبه ځمکې په ځان پسې ونه خېږي. وی عمره لمی بولی وا وی کوزر وشوا 4 تولی سونه واغستا په ټلیفون خبرې کړې وی بل ځلې 15 تولی واغستا بل ځلې 3 تولی واغستا ما دې بګې سکے وی چې ستاره یو ورندان چې دا د 15 تولی کالې زمانه کم دی. په ټلیفون مې دې تپوس کړی چې تا څه شی والم، نو هغې راته ووایي چې پلانې شی والم، نو دا 15 تولې مې ورله واخېستې چې د هغې کالۍ زما سره برابر شي. او ستا هغه بله ورندار چې ده د هغې 3 تولې کالۍ کم دی، نو هغې له مې واخېسته چې د هغې په کالۍ زما سره برابر شي. وایي زما هغه ټولو ورنداریانو یې په بازار کې سونه واخېسته او د هغې په مزاج باندې او هغه سونه ولا برابر. 3 نمبر کې وای دا سرجنه ډاکټر و، کپڑے به کمزور اغوستي، اکم چې عام غریبانان کپڑے استعمالي دا نه چول. وای سره خانانو خزي برالي د مالدارو خزي برالي هغه په څه خندلم چې وګوره د غټ خاندان خزه د لوی ډاکټر د جامو ته وګوره. وی زما د دې کور والا په بجټ کې باقاعده د اعلی جوړې جامې پیسې خودي هغه څه 4000 روپۍ یاري کړي. نو په هغه دور کې 4000 روپۍ په غټه جوړه کېده. وی باقاعده په خرچه کې 4000 روپۍ د جامو اخیستې. وی چې کپړې به اخیستې نو د 1000 روپو ځان جوړول ځان له واغسته او دا 3 جوړې به په کې واغستې، هغه به خیراتي چاله ورکړه. چې زه به لږ کمزورې کپړې واچو د 4000 نه جوړ او په یو غریب خاندان له به دا کپړې ورکړه. زندګي وه کفایت شعري اختیارول پکار دي. خاون په جامو باندې تنګول نه دي پکار، خاون په پیزارونو باندې تنګول نه دي پکار. او سړی خو خامخا شرمېږي چې ښځه ورته وایي ما له جامې واپس پلانې خان دي، نو هغه لاړ شي په سود یې مرالي خو ښځې له جامې دي. بلکل زنانو له کفایت شعري پکار ده، سادګي پکار ده. او نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کې الله فرمایي چې زنانه به کومې جامې اچي چې عورت یې پټېږي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخري زمانه کې به داسې زنانه راشي چې کپړې به یې چولي خو نوره به بربنډه، نو تنګې کپړې به نه استعمالوي او نرۍ هلکه کپړې به نه استعمالوي چې د هغې د بدن ښکاري. پیړه کپړه دې استعمالوي او درنې د پښتنو جامې دې اچي چې د زنانه پکې درنه ښکاري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه دې ځان زینت ښکاره کوي خو خپل خاوند ته. پردو خلقو ته د زنانه دپاره زینت ښکاره کول، مخ ښکاره کول، لاسونه ښکاره کول، کپړې ښکاره کول چې زه څومره ښایسته یم دا ګناه کبیره ده. کور نه بار چې وځي په داسې حالت کې به وځي چې یو نارینه د دې په زینت باندې خبر نه شي چې د دې ویښته څنګه دي، د دې مخ څنګه دی، د دې لوپټه څنګه ده، د دې لاسونه څنګه دي، د دې کالي څنګه دي، چې د محرم نه علاوه د رشته دار نه علاوه پردي زنانه د دې یو زینت وویني. او د منکراتو او د غلطو کارونو نه پرهیز پکار دی.
د زنانو منکرات ډېر زیات دي لکه بې حیایي منکر دی بې ستري او بې حجابي دا منکر دی د دې نه پرهیز پکار دی دغه رنګې دا خلکو پسې ګرځېدل تعویضونه رایستل تعویضونه کول دا منکرات دي او په زنانو کې دا مرض ډېر دی مکمل پرهیز دی پکار دی دغه رنګې د کیمرو نه ځان بچ کول نن سبا د چا خادۍ لم زنانه نشي نیګلی د ښځو په لاس کې موبایلې دي او د سړو په لاس کې موبایلې ستا زنانه به یو واده لري او هلته به د خلکو تصویرونه استوریږي به کړي نو په کور کې دننه مکمل د کیمرې په موبایل باندې پابندي لګول پکار او کومه زنانه چې ویډیو کوي د زنانو تصویرونه وباسي نو فوري له لاس نیول پکار دي چې د زنانو تصویرونه به وباسي دا یو منکر عمل دی او نن سبا عام شوی زنانو لکه مکمل پرهیز پکار دی د دې وجې نه الله پاک فرمایي د یو دریو زنانو ذکر کوي خلاصې دا ده چې لوط علیه السلام د الله پیغمبر او نوح علیه السلام د الله پیغمبر او خو ښځې کافرې دي الله وایي چې سره د دې نه چې خاوندان پیغمبران او د جهنم نه بچ نه کړي د ښځو لپاره پکې یو لوی عبرت دی چې په خپل عمل به بچ کېږي او بله ښځه الله بیانوي فرعون یو لوی کافر و خو ښځه مسلمانه وه او الله ته دومره ګرانه وه چې یو دعا یې کړې وه نو هغه دعا الله موږ ته په قرآن کې ذکر کړه چې کله مړه کېده وی الله ګوره ایمان مې د باندې راوړی د فرعون د عمل نه مې بچ کا او الله ګوره په جنت کې ستا د جداوالی نه غواړم د ځان سره به نږدې ماله کور جوړې دا هغه کمال عشق دی د الله سره کمال محبت یې و د الله سره چې فرعون کافر ته ګوره ښځې څومره نیکه وه وی الله ګوره ماله به نږدې د ځان سره کور جوړې او څلورمه ښځه الله بیانوي مریم علیه السلام چې دا د عیسی علیه السلام مور خو د الله د حکمونو دومره تابعداره وه چې الله یې په قرآن کې صفت وکړو چې وصدقت بکلمات ربها د الله هر حکم یې منلی او الله وایي دومره نیکه ښځه وه وکانت من القانتین د الله نه په یریدونکو کې او د الله په تابعدارو ښځو کې دا ښځه وه نو زنانو له دا پکار دي چې د غلطو زنانو د روش نه ځان بچ کړي او د صحابیاتو د تابعیاتو نیکانې ښځې چې کومې په معاشره کې مشهوري د هغې روش دې خپل کړي او د قرآن او د حدیث مطابق ژوند دې تېر کړي ضرب الله مثلا للذین کفروا الله بیانوي مثال کافرانو ته امرأة نوح و امرأة لوط د ښځې د نوح علیه السلام او د ښځې د لوط علیه السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین الله وی دا زما د یو نیکانو بندګانو په نکاح کې وي فخانتاهما خو دې ښځو د دغې خاوندانو سره خیانت وکړو ایمان یې پرې رانه وړو نو فلم یغني عنهما من الله شیئا دغې پیغمبرانو د خپلې ښځې د الله د عذاب نه بچ نه کړې وقیل ادخلا النار مع الداخلین او ویلې شو دغې ښځو ته چې کله مړې شوې چې تاسو ځئ جهنم ته اور ته ننوځئ وضرب الله مثلا للذین آمنوا والله بیانوي مؤمنانو ته یو مثال امرأة فرعون د ښځې د فرعون اذ قالت چې کله د ښځې د فرعون وي رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه الله ګوره زما له به نږدې کور په جنت کې جوړې د ځان سره ونجني من فرعون ويا الله ما بد فرعون نه بچ کې وعمله ويا الله ما بد غدا عمل نه بچ کې ونجني من القوم الظالمين ويا الله ما بد ظالمانو نه بچ کې الله د دې دعا قبول کړو په قرآن کې ذکر کړ ومريم ابنة عمران التي والله بیانای په مثال کې مریم علیها السلام چې د لور د عمران علیه السلام و التي احسنت فرجها خپل اندام مکمل بچ ساتلی بدکاره نه وه
فنفخنا فيه من روحنا الله وی په غیر د نارینه ول لمون زی ورکو عیسی علیہ السلام ول الله تعالی په غیر د پلار نه ورکو خدا روح هم الله د خزي پر رحم کې پیدا کړي او عیسی علیہ السلام د قشان د پوپ په ذریعہ پیدا کړي وصدقت بكلمات ربها الله وإلى مريم چوا دې د الله په ټول خبرو تصدیق کړو چې کوم حکمونه د الله وغه منلي وكتبه او د الله په کتابونو باندې تصدیق کړو وكانت من القانتين او دا ود تابعدار د الله نه د الله تابعداري کړو والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړیو مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعض دا به یو بل سره مینه او محبت کوي سړی به سړو سره مینه او محبت کوي خزي به خرو سره مینه او محبت کوي کینه باندې کوي بغضونه باندې کوي شیطانیانه باندې کوي چغلیانه باندې کوي الزامونه باندې لګي د یو بل سپکی باندې بیانې انګین دی بل خواخ سپکی نه بیانې خواخ باندې ګوښ سپکی نه بیانې زموږ په معاشره کې دا مصیبت جوړ شوی پرونه دا یو کس خبره کوله چې ما واده وکړو ویل زما مور نه وه نو ښځو مې د ښځې نه تپوس کړی و چې ښه خواښې دې شته وایي هغې ورته ویلي چې نه ای بختورې چې خواښې دې نه شته نو انګین دې د خواښو نه تنګي او خواښې چې دا د انګین د نه تنګي په یو کور کې خامخا لانجې راځي اختلافات خامخا راځي او خواښې به هم په خوش اسلوبۍ او په حکمت باندې حل کوي او انګور به هم د دې خواښې سره د تعظیم او د عزت معامله کوي عبدالمالک لري الله وبخښي هغه به وي دا ښځې ما به ورته ما ویلی تبارکې ماما دا سړي خو یو ملازي تقریر وکړي هغه لا تللی نه بل مولي صاحب راشي هغه تقریر وکړي دا ښځې څه کوي چې 2 غنټې مخکې د دې غم کور ته تلي وی دا په کټ کې د یو بل سره ناست یو خبرې کوي چې زه خواښې ومه چې انګور ومه نو خواښې مې ښه نه وه او چې اوس خواښې ما نو انګیندې مې ښېلې دي او نو ټول شر په دې ښځه دي خو چې پخوا دا انګور و نو خواښې مې ښه نه ده خو ته ښه نه وې که او چې اوس خواښې شومه نو انګیندې مې ټیک نه دي خو اوس هم ته ټیک نه نو ټول عمر دا ښځې د یو بل غیبت کوي په دې کټونو کې د یو بل سره ناست دي الله وی د مینې او د محبت ژوند به تېری غیبت به نه کوي چغلي به نه کوي یأمرون بالمعروف یو بل ته به د ښو خبرو حکم کوي وینهون عن المنکر یو بل به د غلطو کارونو نه بندوي ویقیمون الصلاة مونځ به قایموي ویؤتون الزکاة زکاتونه به ورکوي ویطیعون الله ورسوله د الله او د الله د رسول خبرې به مني اولئک سيرحمهم الله فدق نارینه او زنانو باندې به الله رحم وکړي ان الله عزیز حکیم بشک الله تعالی زور او حکیم ذات دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات الله د نارینه او د زنانو مؤمنانو سره وعده کړی دا جنات د جنتونو تجري من تحتها الانهار چې د هغې لاندې به نهرونه رواني خالدین فیها همیشه به پکې اوسیږي ومساکن طیبة والله ورسره د ښایسته ښایسته بنګلو وعده کړی ای جنات عدن په جنتونو د همیشوالي کې ورضوان من الله اکبر او د دې هر څه د پاسه د الله د طرف نه رضا دا د هر څه نه بهتره غوره ده لوی دی چې بنګلې هم دله درکړي او نعمتونه هم دله درکړي او الله درته قاري دې مزه نه کوي ته د چا مېلمه شي او ښه روټۍ د باندې وخورې خو تندی بوټې ولې بیا هم مزه نه کوي الله وی زه به ترې راضي یما زه به ورته خوشحاله یما ذلک هو الفوز العظیم دی جنت ته رسېدل الله وی دا ډېره لویه کامیابي ده سبانه درس به انشاءالله مسلمان نوجوان کی شان د نوجوانانو تربیت بلکې دا ناموس رسالت موضوع به ووایو په 19مه صفحه باندې د ناموس رسالت موضوع ډېره زیاته اهمه ده محمد صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی مسلمانان په ترقی دي
د يهودو او نصاراو تم پته لګېدلې ده چې که دا مسلمانان د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه روان شي په موږ غالب کېږي. نو هغې یو منظم کوشش شروع کړی چې د دې پیغمبر حیثیت به د مسلمان د زړه نه څنګه وباسو. نو کله وایي پیغمبر ته کنځلو کې ګناه نشته، لا یعوذ بالله. کله وایي ستاسو په پاکستان کې چې د توحید رسالت دا کوم قانون دی دا ختم کړئ. د توحید رسالت قانون دا دی چې چا پیغمبر ته کنځل وکړه به پانسي کېږي. اگر چې د پاکستان په تاریخ کې لا تر اوسه پورې د دې قانون تحت چا سزا نه ده ورکړی شوې، وایي دا ختم کړئ. نو دا ډېره اهمه موضوع ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم محبت، شان، د هغه حیثیت نارینه او زنانه وپېژني. نو الحمدلله زمونږ په دې علاقه کې غټ کلاس یو د پړخي او یو د لونخړ شوی دی چې په هغه کې دومره د علاقې خلک راغلي وو چې په اخره ورځ باندې 10,000 ته رسېدلي وو. نو زما دا امید دی چې که دې کسانو دغه شانه همت وکړو لکه دا درې ورځې چې کړی دی، نو د لونخړ او د پړخو نه تاسو سوا کېږئ. نو درخواست مې درته دا دی چې څو ورځې پاتې دي، د اتوار په ورځ به دعا هم کېږي. تاسو د سباني درس دپاره هم دغه شانه محنت وکړئ چې کوم خلک نه دي راغلي نو په هغې پسې ورشئ. او زنانه دې هم په پرده کې د خپل چم ګاونډ د خلکو دعوت ورکړي او زنانه دې ځان سره په درس کې شاملې کړي. پرون هومورک ورکړی شوی د درود، نن به درته بیا د درود هومورک درکړم چې سلسل ځله په محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود بیا ولېږئ. الله به په موږ باندې د هغې 10 چنده سوا رحمتونه را نازل کړي. او دویم دا چې نارینه دې پنسې د ګېټو نه اوچتې ساتي، زنانو دپاره خیر دی، او نارینه دپاره د ګېټو نه پنسې ښکته ځوړندول دا ګناه کبیره ده، یعنې دا ډېره لویه ګناه ده. خو زمونږ عام او خاص خلک په دې مرض کې مبتلا دي. نو بډه لږه وهئ چې ستاسو دا پنسې که ګېټو ته هم رسېدلي خیر دی، خو چې د ګېټو نه لاندې شو ګناه کبیره شي. نور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه بهترین پرتوب د مسلمان دپاره دا دی چې دا پنسې د نیمې پنډۍ پورې. نو هغه خو ډېر خلک نه شي کولی، بیا چې نیمې